قطعة من جسدي لكن لم تذهب روحي، ذهبت قطعة من جسدي ولكن لم تذهب روحي، ولم تكسر إرادتي، ولم تسقط قيمي. أؤمن أن هذه القدم سبقتني إلى الجنة بإذن الله. تیر ورځو کې اجتماعیان د جمعیت طلبه عربیه پاکستان په پېښور کې منعقد شوی وه، نو په هغې کې مونږ هم حاضر وو. دا د فلسطین یو ځوان دی او دا ځوان دا په یو اداره کې موجود و. په دغه اداره باندې بمباري وشوه او چې کله بمباري وشوه نو دا ځوان د دې د جسم یو حصه دا په دغه بمبارۍ کې والوته او د دې دا خپه چې و نو دا کټ شو. دا ځوان خپل په دې تقریر کې وایي چې زما د بدن یو حصه شهیده شوه، خو دا زما د مرګ نه یعنی زما روح وتلی نه دی، خو لیکن زما د مرګ نه مخکې دا به انشاءالله الله رب العالمین جنت ته رسوي. خو د هغوی د دې ظلم د وجې نه، د دوی د دې بربریت د وجې نه زمونږ ارادې ماتې نه دي، زمونږ جذبه هغه رسته شوې نه ده او انشاءالله مونږ به د خپل فلسطین دپاره دغه شانتې ولاړ یو. نو ما په دغه ټیم کې سوچ کاوه او ډېر زمونږ د مدرسو طلبا او علما په دغه ځای کې موجود وو. مونږ چې کله دا حالت ولیدو نو والله العظیم چې زمونږ د دې سترګو نه اوښکې لاړې او دغه نوجوان د خپله خبره واخیسته، مونږ ته یې داسې را مخامخ کړه چې کوم مصنوعي خپه وه داسې را مخامخ کړه. نو په دغه ټیم کې ما یو سوچ وکړو چې داسې ډېر نوجوانان، ډېر ځوانان د دغه کشمیر په خاوره باندې شهیدان شو، ډېرې موریانې هغه دغه شانتي خپل د بچو نه پاتې شوې، خاوندان یې وفات شو، کونډې شوې، ماشومان بچي هغه لاړه شهیدان شو، ظلم پرې وشو. دا خو دا یو ځوان دی او دلته زمونږ مخې ته راغی او بیا په دې وجه باندې مې په دې زړه کې یو د ایمان یو حرارت پیدا شو چې دا یو مسلمان دی، خو دا امریکي او یا بل داسې کفري ملک قبول نه کو. د مسلمانانو دغه مسلمانان دي کړی وایي که ځې ابازوله به راځې. دغه مسلمانانو دیو واپس راوستو، خو دې مسلمانانو له پکار دی چې د اول نه یو بل سره متحد او متفق ودرېږي او خپل د مسلمانانو خیال وساتي او المؤمنون کجسد واحد د هغې خپل ځان د هغې مصداق جوړ. نو ډېر زیات یو دردونکی او یو ډېر زیات د خفګان صورت او ما په دغه ټیم کې زما حالات، زما مزاج دا بالکل خراب شوی و چې زمونږ په مسلمانانو ورونو باندې داسې ظلمونه کېږي. الله رب العالمین دې زمونږ مسلمانان په هر ځای کې بریالي او کامیاب ساتي او زمونږ حکمرانان په دیو کې دې الله رب العالمین غیرت پیدا کی، په دیو کې دې الله رب العالمین جرأت پیدا کی چې خپل د اسلام چې کوم د دیو بیانیه ده نو هغه په صحیح طریقې سره پیش کړي او د ټرمپ او د امریکا او دغه شانتي د کفري نظام نه د دیو چې دا کم پریشر دی او دباو دی الله رب العالمین دې دا ختم